أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. محترم سامعین او ناظرینو د رمضان المبارک دغه مبارکې میاشتې مناسبت سره د دې میاشتې مبارکې او د دې جمله متعلقات چې هغه روژه ده، پېشمنې سحري ده، افطاری ده، تراویح دی، قرآن پاک تلاوت دی، ذکر و اذکار نوافل دی، اعتکاف دی، لیلة القدر دی. د دې میاشت مبارکې د رمضان مبارک او د دې جمله متعلقاتو په فضیلت باندې او په مسایلو باندې نن مونږه د خپل لومبي درس آغاز کوو. انشاءالله وقتاً فوقتاً به د دې تمامو متعلقاتو د فضیلت او په مسایلو باندې به مختلف دروس به پیش کیږي. تاسو خپلم د دغه دروسو نه فایده واخلئ او نور ملګرو سره هم په سوشل میډیا باندې دغه درسونه شیر کړئ چې د دې میاشتې مبارکې او د دې متعلقات چې کوم دي د هغې د فضایلو نه او د مسایلو نه عام مسلمانان خبر شي او په هغې باندې د عمل کوشش وکړي. میاشت مبارکه د رمضان مبارک ډیره د فضیلت والا میاشت ده او قرآن پاک د دې فضیلت په دې الفاظو سره ذکر کړی دی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. میاشت د رمضان مبارک هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن پاک نازل کړی شو او امام الانبیاء فخر دو عالم محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله وسلم د دې میاشتې مبارکې په فضیلت باندې یو طویل حدیث د دوی مبارکانو د سیدنا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه په روایت سره مشکات شریف را نقل کړی دی چې د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم وی مونږ ته د رمضان مبارک نه وړاندې یو خطبه فرمایله. نو یا خو دغه ورځ د جمعې وه یا د شعبان المعظم اخري ورځ وه چې محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک صحابه کرامو ته د دې میاشتې مبارکې په مناسبت سره په دغه خطبه کې د دې فضایل په مختصر الفاظو سره جمله متعلقات د دغه میاشتې مبارکې ذکر کړل. نبی کریم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم مبارک فرمایل ای خلکو یقینا په تاسو باندې یو د عظمت والا د برکت والا میاشت جلوه افروز شوه، سایه فګن شوه. دا داسې میاشت ده چې په دغه میاشت کې یوه شپه د زرو میاشتو نه غوره او بهتره ده او دا میاشت د لیلة القدر ده. انشاءالله په دغه میاشت باندې به ځان ته په درس کې تفصیلا بیان به کیږي. رب ذوالجلال د دې روژه په تاسو باندې فرض کړې ده او په دې میاشت کې قیام نفل دی. چا چې په دغه میاشت کې یو عبادت نفلی ادا کو نو هغه داسې ده لکه چې د په نورو میاشتو کې فرضي عبادت ادا کړی وي او څوک چې په دغه میاشت کې فرض ادا کی نو دا د هغه کس په مثل باندې دی گویا کې هغه په دې میاشتې نه علاوه په نورو میاشتو کې اویا فرایض ادا کړي
او دا میاشت چې کومه ده نو دا د صبر میاشت ده او د صبر بدله جنت دی او دا د غمخوارۍ میاشت ده. په دې میاشت کې د مؤمن رزق زیات کړی شي. چا چې یو روزهدار ته افطاري ورکا، روژه ماتې ورکو، نو دا هغه به مغفرت وکړي شي او د هغه سټ به د دوزخ نه آزاد کړي شي او دته به د هغه روزهدار د تمامو نیکو اعمالو برابر به ثواب میلاویږي او د هغه په اعمالو کې به هیڅ قسمه کمی ونه کړي شي. صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې کله د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا فرمانی علی شان وریدو نو وی فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مونږ کې هر یو کس دومره وسعت نه لري چې هغه یو روزهدار ته دومره خوراک ورکي چې په هغه باندې هغه افطار وکي، روزه ماتې وکي. نو د الله رسول صلی الله تعالی علیه و آله وسلم مبارک په جواب کې فرمایل چې دا اجر او ثواب به الله پاک هغه کستم ورتا کوي چې هغه یو روزهدار ته یو ګوټ اوبه یا یو ګوټ پي او یا یو روزهدار ته یو نوړی خوراک یو کجوره ورعتا کا چې هغه په روزه ماته کی او چې یو روزهدار ته په مړه خېټه باندې خوراک ورکو نو الله تبارک وتعالى به هغه ته زما د حوض نه داسې شربت به په الله پاک سکي چې جنت ته داخله دو پورې به هغه بیا نه تګي کیږي. دا داسې میاشت ده چې د دې ابتدایي حصہ رحمت دی، د دې درمیاني حصہ منځنۍ حصہ د مغفرت دی او د دې آخري حصہ د دوزخ نه ازادي ده. چا چې په دغه میاشت کې په خپل غلام باندې کار سپک کو نو الله پاک به بخشش نصیب کی او د دوزخ نه به آزاد کی. دې تفصیلی روایت مبارک کې تاسو کتل چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دې میاشت مبارکي په مناسبت سره فرمایل چې دا د برکت ونه میاشت ده، د صبر میاشت ده، د صبر بدله جنت دی، د غمخوارۍ میاشت ده او د مؤمن د رزق د اضافي ذریعہ او سبب د غمیاش مبارک جوړیږي او د یو مؤمن مسلمان سره غمخواری کول، یو روزهدار ته افطاری ورکول دا د اجر او ثواب باعث ګرځي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د حوض کوثر نه جام د کوثر د ملاویدلو ذریعہ او سبب ګرځي او د دې میاشت مبارکي تقسیم د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په دریو حصو سره فرمایلو چې وړومبی حصہ رحمت دی، دویمه حصہ مغفرت دی او دریمه حصہ د دوزخ نه ازادي ده. نو دغه میاشت مبارکه د رمضان مبارک چې په 29 یا په 30 ورځو باندې مشتمله میاشت وي نو وړومبی حصہ د دې وړومبی عشره ده او دویمه حصہ د دې دویمه عشره ده او دریمه حصہ د دې دریمه عشره ده. یعنی وړومبی حصہ الله پاک خصوصي طور سره د رحمت عشره ګرځولې ده او دویمه عشره دویمه حصہ د دې الله پاک خصوصي طور سره د مغفرت عشره ګرځولې ده او دریمه عشره د دغه میاشت مبارکي الله پاک خصوصي طور سره د دوزخ نه د ازادۍ ذریعہ او سبب ګرځولې ده. د میاشت مبارکي سلور مشهور نمونه دي چې یو ماه رمضان دی، یو ماه صبر دی، بل ماه مواسات دی او سلورم ماه وسط رزق دی. ماه رمضان چونکه قرآن او حدیث کې د دې لپاره مشهور نوم شهر رمضان ذکر شوی دی او رمضان یا خود الله پاک په نومونه کې یو نوم دی نو په هغه معنی سره د دې مطلب جوړیږي چې د الله پاک میاشت چونکه په دې کې ډېر عبادت د الله تبارک وتعالى د رضا لپاره کیږي، د خلکو ذهني او جسمانی او روحانی تړون چې کوم دی هغه د عبادت سره ډیر شي لګاو د انسان په ځل کې پیدا شي او روحاني تلذذ انسان ته حاصلېږي. په دغه جواب باندې ورته ماه رمضان ویل کېږي او یا خو د رمضان د رمض نه دی او رمض ویل کېږي چې سوزولو ته نو رمض په وجه باندې د ماه رمضان معنی بدا جوړیږي چې په دې کې د انسان ګناهونه اوسوځيږي. نو دا رمضان په رمضان چې کله واغستلی شي نو مطلب دا چې میاشت مبارکي د رمضان مبارکي چې کله بندگان
د الله پاک په عبادت کې مصروف شي نو د دې د برکت دوی ګناهونه چې کوم دی هغه ختم کړي شي. دویم مشهور نوم ماهی صبر چې کوم حدیث مبارک مونږه په ابتدایي تفصیلی روایت کې وی چې د ته ماهی صبر هم ویلې شي وي دي چونکې د عبادت د روزې په وجه باندې انسان د خپل خواهشاتو نه د خوراک څښاک نه لري وي او په خپل نفس باندې صبر تیری او د هغې اجر او بدله چې کوم ذکر شوی حدیث مبارک نو هغه دا چې الله پاک به د دې په بدل کې ورته جنت ورعطا کوي. ماهی مواسات ورته په دغه معنی کې ویل کېږي چې چونکې دا د غمخوارۍ میاشت ده او حدیث مبارک کې هم په دغه الفاظو سره د مواسات میاشت ذکر شوي چې دې کې بندگان د عمومي طور سره د تمامو انسانانو سره او بالخصوص د اهل قرابت رشتہ دارو سره حسن سلوک کوي او اجر او ثواب په دې سره حاصلوي. په دغه وجه ورته ماهی مواسات ویل کېږي. او څلورم نوم د دې لپاره ماهی وسط رزق علماء استعمال کړي او هغه په دې معنی باندې چې حدیث مبارک کې راځي چې الله پاک په دغه میاشت کې د مؤمنانو رزق زیات کړي. په دغه وجه باندې د میاشتې مبارکې ته ماهی وسط رزق ویلی شوي دي. د دې میاشتې مبارکې پټ او ښکاره برکات دی الله پاک مونږ ټولو ته را حاصل کړي. انشاءالله آینده درسونو کې به د دې میاشتې مبارکې جمله متعلقات چې دي روژه، تراویح، سحری، افطاری، ختم قرآن پاک، اعتکاف، لیلة القدر د هغې په فضایلو او احکاماتو باندې به انشاءالله العزیز بیان کیږي. الله پاک دې موږ ټولو ته د عمل او د پوهې توفیق راعطا کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله.